اللہ جل شانہ فرمائے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات زیر ورکای کسانو ته چې ایمان راوړی دی په الله باندې او عملونه یې کړي دي د شریعت موافق پس خبره باندې په دې خبره باندې ان لهم جنات چې د دوی دپاره جنتونه دي او باغونه دي جنتونه او باغونه د دې جنت صفات په حدیثو کې راغلي دي او چې کله انسان دا واوري نو د انسان عمل طرف ته ډېره توجه پیدا کېږي شوق یې کېږي چې د دې جنت د حصول لپاره ډېر کوشش وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې موجع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا وما فیها چې انسان ته په دې جنت کې د یوې لختې په مقدار باندې ځای میلاو شو نو دا ولا د دنیا او د دنیا د ما فیها نه بهتر دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که د دې جنت نه چېرته یوه زنانه د دنیا ته راښکاره شوه نو په دې ځمکې او اسمان او د دې په دې درمیان کې چې څونه بدبویانې دا ټولې بدبویانې به ختمې شي هغې زنانه سره به دونه د جنت نه خوشبویانې راشي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دغې زنانه دا لوپټه د دنیا او په دنیا کې چې څه دي دا د دې نه بهتر دی د زنانه لوپټه صرف د دنیا د هر څه نه دا بهتر ده د بخاري او د مسند احمد روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنت تذکره چې به کوله نو صحابه کرام زړونه ورته خوشحالېده نو د جنت او د جهنم دواړو تذکره پکاري چې د سړي مینه عمل طرف ته پیدا شو بل طرف د جهنم نه ویریږي په جنت کې الله تعالی څلور نهرونه پیدا کړي دي یو نهر به د اوبو وي اوبه هم د انسان بنیادي ضرورت دی په جنت کې به الله اوبه پیدا کړي یعنې په دې ګرمۍ کې چې دا یخ اوبه درته میلاو شي اوس که نه زما خو ایله دا زړه راغونډ شي چې دا یخ اوبه وڅښي بل به په جنت کې د شودو نهر شوده دومره بهترین شی دی او دومره قوي شی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کله شوده وڅښو نو هغې نه پس به یې دعا کوله چې اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه او چې کله به د بل شي په باره کې دعا کوله نو هغې په باره کې به ویل اللهم بارک لنا فیه وخیرا منه نو معلومه دا شوه چې د شودو نه ګورې بل خیر نشي نو ځکه یې ویل چې وزدنا منه الله نور یې راله سیوا او په جنت کې به د شرابو نهر د شرابو نهر به نو ګورې د شرابو د صفت کې دا د دنیا چې کوم شراب دی نو په دې کې دا دی چې دا پر سر باندې درد راولي انسان نشه کوي او په دې کې څه بدبویي وي خو د جنت چې کوم شراب دی نو په هغې کې لا فیها غول سردردی به پکې نه وي نشه به پکې نه وي بلکې انسان ته به لذت ورکوي انسان ته به قوت ورکوي بل په جنت کې د عسلو د شهدو نهر شهد چې دی مونږ ته ډېر په ګرانه میلاوېږي او بیا چې چېرته میلاو شو نو یا به ورېدلي یا به نه سل یرې د هغې خو په جنت کې به خالص شهد د انسان ته میلاوېږي او لږ نه نهرونه به بهېږي او دې آیات کې چې الله جل شانه د دې جنت تذکره کوي نو د هغې لږ پس منظر درته پېښ کوم چې دا څنګه دي جنات تجري من تحتها الانهار دا به داسې جنتونه چې په دې کې د انسان یو بنګله به پکې د انسان به پکې یو کوري او دا کور به یې د ونو د باغاتو د دې په درمیان کې او په دې باغاتو کې به نهرونه تل راغلي کله چې سړی یو ښځې کې د چکر باندې لاړ شي
نو د انسان سره دا سوچ چې ډېر بهترین ځای دی او ښه ځای دی چې شنې دښتې هم دی ونې بوټي هم دي اوبه هم دي خو سوچ اوسه دا چې یاره زه به له دې نه واپس ځم زما څه خرچه کمېږي الله جل شانه فرمایي چې خالدین فیها په دغه جنتونو کې په دغه نعمتونو کې په دغه نهرونو کې په دغه بیوجاتو کې همیشه به بیا کله سړی چکر ته لاړ شي او داسې ښه ځای کې ته لاړ شي خو چې همیشه هلته وي نو ځان له دې ملګري سوچ کوي چې یاره ماسې یو ملګری وی ژوند مې اوس یو ځای تېرېدی نو د ملګري کمې محسوسوي نو الله جل شانه فرمایي چې ولهم فیها ازواج د دې جنتي انسان دپاره به په دې جنت کې بیبیانې او داسې بیبیانې چې مطهرتن پاکې کړی شوي وي د بد اخلاقو نه او د هر قسم ظاهري او باطني عیوبونه او دا سړی او دا جنتي بیبیانې په دغه باغاتو کې به یو سیټ ته ځان له ځای تیار کړی او په هغې کې به ناست متکئینه لفظ راځي د جنتیانو په صفت کې نو د متکئینه مطلب دا دی چې دوی به ځان له بهترین یو ځای برابر کړی یو تخت به برابر کړی په هغې کې به هلته ناست هغې کې به ناست او دا ځای په داسې لیول برابر کړی چې لاندې به قالینونه دا خواره شوي چې قالین خور دی شراب شته شهر شته شوده شته اوبه شته ملګری شته او ځای کم ښایسته ځای دی چې دشت دي وروره باغات دي میوه‌جات دي کور دی او همیشه یې پکې او انسان ته په دغه جنت کې همیشه دپاره سرور او خوشحالي میلاوي د دې لپاره چې څوک عمل نه کوي او د الله ته خوشحالولو کوشش نه کوي نو دا به ځان سره زیاتې کوي دا بل چا سره زیاتې نه کوي دا ځان سره زیاتې کوي او په جنت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې باغات دي دوه باغونه پکې داسې دي نور باغونه پکې هم ډېر شي دی خو دوه پکې داسې دي چې هغه باغونه د سرو زرو دي او د دې چې څه لوښي دي په هغې کې جنت کې چې څه د هغې دي نو هغه هم د سرو زرو دي سره زر موږ په دنیا کې څونه قیمتي شی ښکاري چې کله سړی واده کوي او ناوې راولي د احساس د وجې نه ورله سونه وکړي په سر یې واچوي غوږونو ته یې واچوي خو په جنت کې به دا د انسان دپاره به دی کې چې دی دا لوی باغات به پکې د سونې او د هغې دپاره به لوی جنت ده به د سونې لوښي به هم د سونې او په جنت کې به بل باغ هغه به د سپینو زر وي سپینو زر نو په هغې کې چې لوښي شو چې څه شو هغه ټول د سپینو زر وي او د دې جنت په باره کې راځي چې دا به دونه پراخه وي که د دنیا دا ټول خلک او دا ټول جنتیان یو جنت ته راغونډ کړي که نه یو جنت ته دا یو جنت په دې باندې هم پراخه وي په حدیث کې دا راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په جنت کې 100 درجات دي دا پیغمبر علیه السلام په دې یو حدیث کې ذکر کړی او د نور نه معلومیږي چې د دې نه نور هم سیوا دي 100 درجات دی یو درجه دونه ده لکه د دې ځمکې نه واخله تر د اسمانه پورې یو درجه او بل حدیث کې ورسره راځي چې ان فی الجنة 100 درجات اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله په جنت کې 100 درجات دي خو الله دا درجات د مجاهدینو لپاره تیار کړي دي درجات څونه شو 100 درجات شو د چا یو درجه او د چا بل درجه چې څوک څونه نیک دی څوک څونه متقی دی څوک څونه پرهیزګار دی په چا په زړه کې د الله نه څونه یره ده اوس هغه ته به هغومره درجه میلاویږي او د دې نه معلومیږي چې ګورې درجات انسان ته ډېر شی میلاویږي لکه حدیث کې دا راځي چې قارئ القرآن به د قیامت په ورځ راوختلی شي ورته به وویلی شي چې دا قرآن لوله او په دې درجاتو به راځه
دې درجاتو په نظر چې کله ته والناس ته ورسېدې واخرنۍ ټکي ته ورسېدې من الجنة والناس ته بس ستا د اخرنی منزل دی نو د جنت دونه درجات دي او د جنت اته دروازې دي چې یوې ته ویلی شي ریان بلې ته ویلی شي باب التوابین چې په دې کومه دروازه موږ داخلېدی شو چې په هغې خو ځان داخل کړو که نه یاره باب التوابین دی که نه نو ګورې د هر انسان نه ګناه کېږي داسې انسان نشته دی چې ګناه نه کوي الا الانبیاء هغه معصوم دي د هغو خبره نه کوو د عام انسانانو خبره کوو چې کوم معصومین دي د هغو خبره نه کوو نو باب التوابین سړی توبه وباسي او الله طرف ته راګرځي بار بار توبه وباسي الله یې معاف کوي چې انسان دونه ګناه وکړي چې دا پیزا ټوله ډکه کړي که نه د ګناه خو چې الله طرف ته توبه وباسي نو الله یې معاف کوي هغه چې الله ته معمولی شان ته وجړت کنه دومره دی وجړت چې سترګو نه د مټ د سر مر وخره وبېدي الله جل شانه فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله نه وېرېده هغه لپاره دوه جنت دي او چې د قیامت ورځ شي او ته بیا په خپلو ګناهونو خفه شي او جاړې او چې دومره وجاړې چې د سترګو نه دې اوښکې روانې شي او روانې شي او ژینې پسې روانې شي او د دې نه یو دریاب جوړ شي او کشتۍ هم پکې چلېږي او هر څه پکې کېږي خو بیا د ګورې انسان دغه جړه فایده نه ورکوي نو باب التوابین په جنت کې یو باب دی هغې باندې به توبه ویستونکي خلک داخلېږي بل باب دی پکې باب الصدقه هغه خلک چې صدقات ورکوي خرچه کوي نو الله به هغه خلک په دې باب باندې داخلي باب الصلات د مانځه کوم پابند خلک هغه به په دې دروازه داخلېږي بل دی باب الجهاد چې مجاهدین به الله په یو خاص دروازه باندې داخلي باب دی بل باب الراضین بالقضاء چې د الله په فیصله دی راضي چې د الله څخه فیصله د انسان ته کله مشکل راشي او کله ورته خوشحالي راشي نو دا پې راضي دغې باندې به دا خلک داخلېږي چې د الله په فیصله ته راضي نو بس دغه په دې خلک باندې رضا بالقدر او بل دی باب الصلاة الضحى بل دی باب الایمن پر باب الایمن باندې به الله تعالی دنیا خلق او یا زرا خلق دا به حساب او به کتاب داخله الله موږ په دغه باندې به حساب او به کتاب داخله الله موږ کمزوري خو داخله نکي نو باب الایمن چې او یا زرا خلق او په الله خلق به الله تعالی جنت ته داخله برناقه نو چې کله د جنت او د جهنم تذکره به کېده نو صحابه کرام په دې باندې ډېر خوشحالېده د جنت په تذکره باندې به خوشحالېده چې الله داسې زموږ دپاره تیار کړی دی او دا نعمتونه دي او چې د جهنم تذکره به کېده نو به ډېر زیات پریشانه شو د جهنم د تذکرې په حواله باندې چې کله د جهنم تذکره به وشوه نو صحابه کرام به ډېر زیات خفه شو یو واقعا نه مدار ته بیا خبره نه موږ عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په مروه ډېرې کې ملاقات وشو نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مې اورېدلې چې چا په زړه کې معمولی د ذرې په اندازه باندې تکبر یي الله به جهنم ته پړمخې ولي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په دغه ځای باندې ناست و ژړلی چا دې تپوس وکړو چې ولې ژاړې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه راته دغه شانتې وویله او فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي نو زه به څنګه خوشحاله شم خبره پوهېږي صحابه کرام به د وعید نه دونه یېرېدو او یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلات کسوف دا وکړو که نه
د هغې نه پس یې ویل صحابه کرامو ته چې قد اوحي الی اوس راته وحي وشو انکم تفتنون فی قبورکم چې په تاسو باندې به امتحان کې لګېږي فی قبورکم ستاسو په دې قبرونو کې لکه داسې امتحان به باندې کېږي لکه څنګه چې فتنه دجال لازي داسې امتحان به باندې کېږي حدیث کې راځي چې سخ المسلمون سخدا مسلمانانو صحابه کرامو یو چا وایسته چې دا مشکل حالات مونږ ته پراته دي دا حالات مونږ ته پراته دي یو چا وایسته ډېر